اس آیت الکرسی متعلق نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا شپې کم انسان آیت الکرسی تلاوت وکړ تر سحر پورې یو خو به شیطان نه در نږدې کېږي. یوه شوه. دویم چې کوم سړی آیت الکرسی تلاوت کی او په ځان یې چوف کی، په دې خپل کور یې چوف کی، د ده کور د ده ګاونډیانو کورونه دا به خدای پاک ټول د ډاکې او د غلغدونه محفوظ وساتي. دریم نبی علیہ السلام فرمائی چې یو کم سړی آیت الکرسی تلاوت وکي او په ځان باندې چوف کی، بعضی بیماری داسې دي چې هغه د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي، شیطان څنګه ټونګه ورکي، دا بعضې د لیونتوب بیماری دي، بعضې هغه بیماری به درته نه رانږدې کېږي. او څلورم حدیث درته ووایم، نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د شپې د آیت الکرسی تلاوت کوي تر سحره پورې الله وایي زه د ده دپاره کافي یم. څو خبرې شو؟ یو شیطان به درته نه نږدې کېږي، هغه بیماری به نه راځي چې کوم د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي، د غلغدونه به محفوظې، او څلورم الله وایي زه درله کافي یم. نو چې خدای پاک د چا دپاره کافي وي د هغه غم د څه شو؟ دا د آیت الکرسی فضیلت دی. یو قرآن حکیم کې لږ اوږد غوندې آیت دی او دا یاد کې د خپلو امامانو نه او علماو نه دروازې یو یو ټکي یادوی، که کم په قرآن پیږي هغه هم یاد کې او که کم پې نه پوهېږي نو هغه هم یاد کې. یو یو ټکي د استاد نه یادوه که نه، څومره ګرانه خبره نه ده. سلسل ځله په تسبو باندې اړوه یو یو ټکي دروازې، یو 10 ورځې کې به یاد کې، یو 20 ورځې کې به یاد کې، دومره فایده ده پکې. نو خبره دا ده چې دا د قرآن حکیم فضیلت دی، د قرآن حکیم بهتري ده، او قرآن کې چې کم خوند او کم لذت دی، قسم دی که د دنیا په یو کلام او په یو خبره کې دومره خوند دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مکی مکرمې نه بار روان دی، د کافر د لاسه تنګ شو چې روانو، یو کافر ولا مخې له ورغی. ابوبکر څه کې؟ یاره وی د خپل قوم مې نه پرېږدي، تنګ شوم، زم د دې مکې مکرمې نه چېرته هجرت کوم بل خوا ځم. هغه کافر د مټه ونیو، ستا غوندې نیک سړی، ستا غوندې حیادار او با اخلاقه سړی ابه زمونږ د وطن نه ځي، هېڅ چرې به نه ځي، راځه. لوی کافر و د مکې مکرمې یو ملک و، د مټه یې ونیو ریوسته، راځه. چې راوست مکه مکرمه کې د بیت الله خوا کې ابوبکر د لاس نه نیولې دی، اعلان یې وکړ، وی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه لما د اوس نه امان ورکړ، دا به څوک هم غږ نه کوي. لکه اوس چې په دې قبایلي علاقو کې یو ملک چاله امن ورکي، هغه ته بیا څوک غږ نشي کولی، وی دی ما امن ورکړ، څوک به ورته کش نه کوي. کافر ورته وایي چې مونږ خو به دته غږ نه کوو، خو یو شرط به پې جي لګو. شرط دا دی چې دی به د قرآن دا تلاوت چې دی کوم کوي دا به د خپل کور پټ کوي، بار به نه کوي، ځکه چې دی بار د خلکو مخکې تلاوت کوي. او احادیثو کې راځي چې حضرت ابوبکر صدیق په تلاوت کو نو جړل دی، او چې چا به اورېده هغه به مو سره جړل، داسې اواز خدای ورکړی. نو دی جاړي ورسره تلاوت کوي، زمونږ بچي ورته راغونډي، زمونږ ښځې ورته ولاړي، زمونږ ماشومان ولاړي، مونږ یېرېږو چې هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي مسلمانان نشي. نو دی پوهې که چې دی به تلاوت په کور کې دننه کوي، بار به نه کوي. هغه کافر په شرط لګوي، ابوبکر ما خو په خپل امان کې داخل کړې، څوک به درته کشم نه کوي، خو ته به د خپل مونځ او د قرآن د تلاوت به کور کې دننه کوي، بار به نه کوي. ښه صاحب څو ورځې هغه تلاوت به په خپل کور کې دننه کوو، بیا راووت د دروازې مخې ته ځان له یوه کوټ جومات جوړ کړی، چبوتره غوندې وه، هغې کې بیا ودرېده او د قرآن تلاوت به یې کوو، مونځ به یې کوو، تلاوت به یې پکې په زوره کوو. کافر ورلل، هغه ملک ته یې وی ملک صاحب وی تا هغه سړي له امان ورکړو خو هغه خلاف ورزي وکړه، مونږ پې دا شرط لګولی و چې دی به دا تلاوت په کور کې دننه کوي، خو بیا بار راووته. یا خو داسې کار وکړه په ده پابندي ولګوه چې دی بار نه راوځي، ځکه زمونږ دا ټولې ښځې او بچي ورته راغونډ شي نو مونږ یېرېږو چې دا به مسلمانان شي، او یا ته د خپل امان واپس واله نو بیا دې بار مونږ نه تلاوت وکړي، مونږ پېښه او دی پېښه. هغه ملک صاحب هغه کافر ورغی حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته ویل داسې کار دی ابوبکر تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه، تا ته ما نه ویلي چې ته به کور تلاوت کې، تا بار ولې بیا شروع وکړه، ټول ماشومان او ښځې درته راغونډي در سره جاړي،
دا مهرباني وکړه چې یا خو ما خپل امان واپس کا ته پیش او بیا چې څوک دې سر سکی کوي با او یاد کور کې دن خپل تلاوت کوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه ول خدای پاک عجیب ایمان ورکړو او ورته سوي ویره د قران د تلاوت ته دا ما خپل خو خروم دلته به کو خپکیګه ما او تا ته خپل امان در واپس کا مال د خدای او د رسول امان کافی دی. بس دا الله او د رسول امان کافی دی. نو بیا به ولاړو د خپل دروازې مخه ته او د قران حکیم تلاوت به کو. جنات احادیث کې راځي چې یو ګڼ شمیر د غټو کافرانو خدای د حضرت ابوبکر د تلاوت توجه مسلمانان کړل. مدینه منوره ته پیغمبر علیہ السلام ته هجرت نو کړي نو صحابه کرام یې لګلیو خپل اعلانو ته نو هغه کې یو نابینا صحابي حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ولېګه سره نور صحابانو په مدینه منوره کې یو انصاری صحابي اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا په کور کې دی راشو. د مدینه منوره انصار میټینګ وکړ ویرا دا د مکه مکرمه نه یو څو کسان راغلي دي او دلته کې زمونږ دین ختم کا لګای زمونږ د پلان نه کډور دین ختم کا دا سمول پکار دي. میټینګ نه شروع د ډېر کسان پکې ناس دي. یو صحابي را پاسه د ما چې مخکې نوم درته واغشت دغه وخت لري کافرو اسید ابن حذیر رضی الله عنه دوی دا څه کار دی چې اسعد ابن زراره زما دوست دی او زه به ورشم زه به پیکم غږ ورته مه کوئ زما دوست دی زه به پیکم چې دا کسان وشړه دا مسلمانان او که زما خبره ونه منله نو بیا به ورسره ګورو. هغې وی ډېره ښه ده زه ورشه. مجلس ناست دی ډېر ګڼ کسان د مدینې منورې ناست دي. دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه ورغی چې ورغی دروازې وډبوله اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته راووت. اسعد ته خو زما دوست دی زما هم در سره ډېره مینه ده ستا هم را سره ډېره مینه ده خو زه یاره یو خبرې له راغلی یم تا یو څو کسان د مکې راوستي او په دې خپل کور کې دېره کړي دي او زمونږ د ډېرو خلکو د کلي د خلکو نه خپل زوړ دین لرکه او زمونږ د دین بد وی ته زما دوست دی او زما رور ته مهرباني وکړه دا کسان وشړه او که دا نه شړې نو زما دوست دی ګورې بیا به ما نه هم نه خفه کېږي او ټول قوم دی برخلاف دا دی راغونډ شوی دی میټینګ یې شروع کړی دی پرېږدي نه خو بس ما راته خبره راورسوله خو بیا به ګورې ما نه هم ګیله نه کېدم بیا ستا ملګرتیا نشم کولی. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه هوښیار و هغه ورته وایي داسې کار دی اوسېده ته راځه هغه سړو سره په خپله خبرې وکړه نو که هغه سړي په حق ی نو په مې ولې شړی او که هغې په باطل ی اوس به ستا مخکې د مټ ونیسم او به یې شړم د خلکو خبرې مه ورته په خپله هغوی سره خبرې وکړه. دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه لا خو هغه وخت کافر و هوښیار و هغه ویره واقعي د خلکو خبرې اورېدل نی پکار یو سړی په خپله قتل پکار دي چې دی ورغی وردن نشنو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا صحابي دی دا ګورې په دواړو سترګو ړوند دی لیکن ډېر مقرب صحابي دی داسې مقرب صحابي دی یو ځل پیغمبر علیه السلام نه د مکې کافران راغلي سرداران یاره دا خو ګوره زما صحابه دي مسلمانان وی نه دا لرکه نو موږ تاسو سره کینو د پیغمبر علیه السلام دا خیال و چې دا به لرکمه صحابه دوی ته به ویم چې تاسو ما سره یو ورځ تاسو کینه یو ورځ دوی مقصد یې دا و چې دا کسان کافران خدای مسلمانان کی یو ځل نو بیا به د دې غریبانانو سره یو ځای ناست دي. دې کې همدا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی چې څنګه راغی مجلس ته نبي محمد کافرانو سره په مجلس کې ناست دی سلام یې واچو او سلام نه پس نبی علیہ السلام ته وایي چې د خدای رسول تا ته چې خدای پاک کم تعلیم درکړی دی ما په طلب هغه وښایه مالک پوه کا نو پیغمبر هغې کافر ورته وی ګوره که نه دا خلک تا سره ناست دا اوس دا نابینا ته وګوره په سترګو ړوند دی او دا یې راغی زمونږ هغه مجلس یې ګډوډ کړه مونږ خو درته ځکه وایو چې دا لر کړه ځان نه چې مونږ ستا سره کېنو مونږ لوی خلک یو دا مونږ سره به یو ځای نه کېنې په دې مونږ شرمېږو. نو نبي علیه السلام لغوندې د هغه عبدالله ابن ام مکتوم د هغه نابینا صحابي په هغه حرکت لغوندې خفه شو چې خفه شو نو فورا خدای قرآن کې آیات نازل کړ
عبس وتولى ان جاءه الاعمى. وی ګوره چې هغه ړوند درته راغی نو تا تندې تریو که د خدای رسوله او مخ ته دې بل طرف ته واړو. دې خو د ځان پاکۍ لپاره راغلی ځان یې پاکو. نو بیا چې به کله دا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی که نه، نو پیغمبر علیه السلام به ورته خپل څادر خور کړ او وی به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، هر کلیل هغه انسان له چې د په سر کې زه خدای ملامته کړی یم، د په سر کې مال الله زور نه راکړی ده. دا هغه صحابي. نو چې څنګه دا اسید ابن حضیر رضی الله عنه وردن نشو، جماعت کې منکر شروع کړی دی چې څومره د وسم کېږي تعاون پکې وکړي انشاءالله، خدای پاک باجر درکړي. چې څنګه وردن نشو، ناغه اسعد ابن زراره رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته وی مرګري ته هغه خبره وکړه چې تم خلکو ته کومه کېده ته وکړه. نو هغه ته د قرآن حکیم تلاوت شروع کړ. هغه ړوند صحابي چې د قرآن تلاوت یې ورته شروع کړ، نو دی ورته بس وی ستاسو د دین نوم څه دی؟ وی اسلام. وی په دې کې را داخلېدو طریقه څه ده؟ وی اسم نشته، بس الله به یو منې او زمونږ یو پیغمبر دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، او د خدای رسول منې، او دا چې ده ته کوم تلاوت وکړه د خدای کتاب دی دا به ومنې. وی بس راکړه لاس بیا ته خدای مسلمان که سړی چې مسلمان شو لاړو د کافرو میټینګ خو شروع دی. دی ورغی وی څه چل دی وکړه؟ یاره جیوي د هغه خبرې خو ما واورېد، او خو دوه کسه دي خو ډېرې خشته ښکلې خبرې کوي، او د هغې خبرې خو زما خوښه شوې او زم په ورسره ملګری شوم. لاړ له مجلس نه. هغې وی ګوره که نوجوان وپوه نه شو، دوکې که سعد ابن عباده رضی الله عنه له دغه وخت کافر دی، مسلمان نه دی. هغه وی ورېږه زه ورځم، او دا سړی دا چې مسلمانان یې راوسي زما ترور زوی دی، زه یې پوهېږم، او که پوه نه شو نو بس زما به ورسره تعلق او رشتهداري هر څه قطعي. مشرو سپین ګیرو چې څنګه راغی کور ته ورننوت، اسعد ابن زراره رضی الله عنه ځان لکه او ورته وایي چې ترور زوی ده، خو یو خبرې له راغلې، تاسو د مکې نه څه خلک راوستلی وو، د خلکو عقیدې یې په دلته خرابې کړې، دا وشړه. ټول قوم راغونډ شوی دی او پرېږدي دی نه، او که دا نه شړې ګورې ما نه به ګیله نه کوې، بیا زما رشته هم در سره ختمه. اړې روښیار هغه ورته هسې کار دی، ماما زویه خفه کېږه مه راشه ته د هغوی خبرې وره. نو که خبرې ستا خوښې شوې نو په مې ولې شړې؟ که خبرې غلطې وې اوس به جي تېله مټو نیسه ویې شړه. هغه وی چېره دا خو هوښیاره خبره ده، کوم ځای دي؟ کوټې ته یې وردن نه کړ. هغه نابینا صحابي ته ویل غونې ته ورته خبرې وکړه چې کومې خبرې ته مونږ ته کې. د قرآن حکیم تلاوت یې ورته شروع، یو صورت یې ورته خشته مزېدار تلاوت کړ. هغه سعد ابن عباده چې کوم تللی ورپسې د قوم مشر او وی د ستاسو د دین نوم څه دی؟ وی اسلام. وی په دې کې د داخلېدو څه طریقه ده؟ وی بس مونږ له به لاس راکړې الله به یو ومنې، او پیغمبر علیه السلام به د خدای رسول ومنې، او دا کتاب د خدای خبرې دي بس دا به ومنې. وی را دې خوا که لاس خدای هغه مسلمان کړ. چې دې ورغې جناب میټینګ ناست دی، په سوونه خلک ناست دی، لږ هم نه چې ودرېد څنګه خلک خو پوه چې دی خو تللی دی، او دی به اوس مونږ له کار جوړ کړي چې دی ودرېد. وی تاسو زه څنګه سړی یم، ښه یم که بد؟ وی چې د مونږ سردار یې. وی زه قمقل خو نه یم، وی نه ډېر هوښیار، لیونی خو نه یم، وی نه په ما څه تهمت د دروغو شته، دروغجن خو نه یم، نه جي ته خو ډېر هوښیار. وی که زه څه خبره وکړم تاسو به هغه منې؟ د هغې دا مطلب و چې اوس به راته وایي چې دی چې پرې ورځو زما خبره به منې؟ وی جي بلکل ته حکم کوه. وی ښه نو داسې کار چې د هغه څلور خبرې ما واورېدې، ډېرې خشته خبرې کوي. د خدای رښتونې دغه دي، د پیغمبر ملګري دي، او دغه خبرې د خدای کلام دی. ما خو په ایمان راوړم، زه خو مسلمان شوم، ستاسو څنګه خوښه ده؟ وی چې ته مسلمان شوې نو مونږ هم ایمان راوړو. مجلس کې چې څومره ټول خدای مسلمانان کړل. دغه صحابي چې عبدالسعد ابن عباده څومره قوم و هغه خدای ټول مسلمانان کړل. دا ګورې نبي علیه السلام یې لا لیدې نه دی، نه د پیغمبر علیه السلام معجزه لیدې ده، صرف د خدای قرآن یې کتاب الله او د خدای کلام کې چې کوم لذت او کوم خوند دی، خو یاره چې په صحیح طریقه باندې سړی واوري. مونږ مریضان یو، بیماران یو، که سړی مریض وي بیماري او تبه ده د خولې خوند یې تریخ دی، نو که هغه له خواږه فرني ورکړم په خولې ترخه لګي.
کاغه ګوړه خوري کنه شات امید په خلی ما تراخه لګي لیکن کدی روغ دی نو خوږ خوراک به خوږ لګي دا رنګ موږ روحاني مریضان یو د رب العالمین قرآن خوږ دی خو موږ مریضان یو په موږ خوږ نه لګي د خدای کلام شیرین دی اعلی دی مزیدار دی خو موږ ورته مریضان یو داسې لکه چې کم سړی تبې والا وي او په هغه باندې شات او یا فرني پیکه لګي په موږ د خدای قرآن موږ له خوند نه راکوي لږ غوندې چې سار مونځ کې امام صاحب قرت اوږد کي څومره پې تاسو تنګې څوک ورته په یو وخت پکېږي څوک ورته په بل وخت پکېږي او چې سلام وي یا استاد ته پکې نن کابل ته تللی وسې مونږ خو دې قتل کړو مړه دې کړو او هلته کې چې په ګاډي ته ولاړې په سړک باندې انتظار کوي نو 10 ګنټې به انتظار کوي په هغې نه تنګېږي سندرو ته چې ناست دی ټي وي ته چې ناست دی په 1 غنټه او په 2 غنټې فلم به اورې او په هغې به نه تنګېږي لیکن د خدای قرآن که د 3 منټو نه زیات شو 5 منټو نه زیات شو بیا به تنګېږي وجه دا د جناب د خدای کتاب کې خوند شته خو موږ ورته مریضان یو بیماران یو خدای پاک زموږ د روحاني بیماری ختمه کړي